إنما يتذكر أولو الألباب. إن حرف ضرب مشبه بالفعل ناسب الاسم ورافع الخبر. ما اسم موصول يتذكر صيغة واحد مذكر. انما دې ته ویل کېږي حرف ادات حصر، دا د حصر دپاره راځي. دې کې به دا نه وی چې ان حرف د حروف مشبهه بالفعل، او که وی بیا داسې وه ان حرف حروف مشبهه بالفعل مکفوفه عن العمل او ما کافه. کله کله د ان حروف مشبهه بالفعل نه پس ما راځي، نو هغې ته ویل کېږي ما کافه عن العمل، یعنی دا ما د عمل نه د حروف مشبهه بالفعل څه کوي؟ منع کوي. دواړه صحیح دي. یا ټول ادات حصر جوړ کا غیر عامل، او یا څه کا ان حرف حروف مشبهه بالفعل مکفوفه عن العمل او ما کافه عن العمل. ما کافه د دغه دپاره حروف مشبهه بالفعل حرف حصر ادات حصر یا حرف حصر دواړه. إنما حرف حصر غير عاملة. يتذكر صيغة واحد مذكر غائب في المضارع معلوم. أولو ملحق بالجمع مذكر سالم مضاف. البابي جمع مكسر مضاف إليه منصرف صحيح مضاف إليه مجرور بالكسر لفظا. مضاف إليه ملكر يتذكر كفاعل مرفوع بالواو لفظا. فعل من فاعل ملكر جملة فعلية خبرية هو. إنما बेशक يتذكر नसीहत हासिल करते हैं उलुल अलबाबी अक्लों वाले. انما کې حصر رالی کنه. حصر مطلب دا دی چې موږ انما داسې حصر جوړ کړو. مطلب دا دی چې یعنی د عقل دا نصیحت حاصلول دا خاص دي د چا پسې؟ په چا پسې؟ عقل والو پسې. او عقل کې بیا الباب د لب جمع د لب خالص عقل ته وي، نو خالص عقل والو پسې نصیحت حاصلول څه دي؟ دا خاص